بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم امیر صاحب زیدوال. ما سره ډېر محترم او مکرم ډېر دروند خوږ میلمه باچا صاحب په میا ډیری کې دی. باچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. باچا صاحب ختمونه وشو د خیره؟ بالکل مشر باچا صاحب وکړل. نو د دې څه تاثر دی؟ دا یو ډېر ښه شی دی، یعنې چې خپل اولاد ته قرآن پاک وښیې او هغه ورته زده کړي، نو د دې ډېر غټ ثواب دی. دا د دنیا او د آخرت د دواړو لپاره زموږ یو رهنما دی. بل د سکول دا تعلیم چې دی دا هم یو ډېر ضروري شی دی، ځکه چې یو جاهل ته لوی کړي، هغه جاهل به بیا څه کوي؟ او هغه جهالت کوي. د هغه مثال د څاروي او دا دین چې تا کله د دین دپاره د سکول سبق وي او دا سکول دی وي، نو ته به دا دین ګورم په دې اردو او په دې باندې زده کوې. لکه چې نن سبا ټول تفاسیر ټول علمونه چې دا په اردو کې دي. موږ داسې ډېر ډېر عالمان لیدلي دي چې اردو نه ده ویلې، سکول یې نه ده ویلې، هغوی په دنیا کې دغه کامیاب نه دي، دغه نه شي چې په خپل هغه محنت کې په هغه کې هغه کامیابي نه شي دغه کولی. ځکه چې تفسیرونه دا ټول تعلیم موږ خپل علم کړی دی. ټول تفسیرونه په اردو کې شرایح چیز کوم دي هغه ټول په اردو کې وي، نو په دغه نه به موږ دا شی زده کوو. باچا صاحب تاسو وفرمایله چې د تفاسیر زده کولو دپاره یا د دیني علوم زده کولو دپاره سکول هم لازم دی. لازمي دی. نو دغه شانتې د دنیا د ژوند د تیرولو دپاره قرآن هم لازم دی. لازم دی، ډېر غټ لازم. کله چې دا پروګرام وشو په دې کې دا واړه چې دی نو د الف نه تر وناس خپل استادانو ورته چې دی نو ورسول، نو دا ماشوم دا د دې ځای نه یو سبق میلاو شو چې یاره دا سکول هم چې دی نو دا د دین سبق ورکوي. نو تاسو څه وایي خلکو ته چې د سکول ته راشئ؟ او سکول ته راشئ، بلکې ما خو داسې کړی کوم یو کس ناست دی چې د هغې وړی وي دغه شانتې ګرځېدې زور پسې تلم چې دا وړی راولې وي دا مدرسه کې سبق وایي، مې هم دغه د مدرسې دا سبق هم د سکول په ذریعه زده کوي. او وی څنګه مې ګوره چې دا کتاب ورته راولي د صرف نحوي کتاب ورته مخامخ کړي، نو دا به اردو څنګه وایي یا دا وړوکی به اردو څنګه وایي؟ ما ته خپله د یو ډېر لوی عالم راته ووایي چې یاره افسوس چې ما د اردو نه زده کړې او په دې باندې زه اوس پاتې راځم. بل باچا صاحب یو لوی عالم و، شیخ الحدیث و، شیخ القرآن و، او ما ته دغه ووایي چې که ما دا سکول ویلی وی نو ما به دا ښه کړې وه. او بل دا سکول ته یو بله خبره وکړم چې محنت کول، رزق ګټل دا د عباداتو نه پس دا یو عام فرض عبادت دی. د فرایضو نه پس پر رزق ګټل او د ځان لپاره کوشش کول دا د فرایضو نه پس یو فرض دی. چې داسې سکول نه وایي دغه نه وایي دا ټول خو به مصران او دغه نه جوړېږي که نه. باچا صاحب یو پوښتنه کوم، عام معاشره کې تاسو سره خلک ځي راځي، تاسو یو دینداره کورنۍ الحمدلله، خلک راځي مختلف مشکلات تاسو دپاره راوړي. باچا صاحب مشکلات ډېر شوي دي، وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د قرآن نه موږ ځان لرې کړی دی او غټ مشکلات خو موږ د موبایل جوړ کړي چې آیا دین موږ واورو چې نن دا شو، نن جینۍ چا خور قتل کړه، نن چا دا قتل کړه، نن دا چا د موبایل او د نیټ او د موبایل او نیټ موږ دا داسې جوړ کړي دي چې یو شی فري نشته. په پاکستان کې تاسو خپله وګورئ یو شی ګرانېږي او وایي چې ما درته دومره پیکیج وکړه، دومره پیکیج وکړه، دومره منټونه فري دي، دومره څیزونه فري دي. دا موږ سره د غیر مسلمو یو دغه دی چې موږ باندې دا څیزونه پرې کوي او زموږ اولاد او موږ جاهلان کوي او موږ نه قاتلان او بدماشان جوړوي. دا تاسو خپله دا سوچ وکړئ که نه چې دې نیټ موږ ته څومره نقصانونه رسول او څومره بچي دي زموږ چې دی تعلیم لیاز باندې هغوی پاتې شو. ای په وجه دا ده چې دې موبایل والا دا کار وکړو. دا موږ په ښه استعمال کړو خو بیا ډېره ښه ده. مطلب ګیلې کې خپله دوه درې لکان دغه شانتې د اعلی تعلیم نه پاتې شو په دې موبایل باندې، په موبایل باندې پاتې شو. مطلب موبایل دې وخت سره چې یو سر درد پیدا کړی دی. د دې نه علاوه چې لکه زمونږ کوم مشران دي مطلب 50 کاله یا 60 کاله یا 40 کاله هغه خلک ډېر زیات پریشان دی. ما ته زه د بچو نه پریشان یم، ما ته چې دی نو په کور کې څه د جادو او د دې څیزونو اثر دی. نو دا د څه وجه کېدی شي؟ لکه د دې مین وجه به څه کېدی شي؟ جادو خو دا دی چې جادو خو الله پاک خپله په قرآن پاک کې ویلي دي چې سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، دا کفر خو هغه خلکو کړی چې به خلکو ته جادو کوو. جادو خو ډېر سخت ګناه دی، خو دا پریشانۍ زموږ له د دې وجې دي چې موږ مونځ نه کوو، اولاد ته مونځ نه کوو، اولاد ته قرآن نه کوو،
الله اولاد ته دین نه خو او مونږه د جومات مولا له څه ورکوو تر اوسه خو به زمونږ له خلکو به له زکاتونه ورکول څه څه به ورله کړل ډېر سپک به ورته کتل بل تاسو خپله دې معاشره کې اوسېږئ که د جومات مولا یو وړوکي له داسې ډب قدر ورکړه چې هغه سبق ته ولې زده نه کړو نو هغه خلک ورپسې راشي او مولا له هغه بېعزتي وکړي چې هلک ډېرې بېعزته کړي ډېر انتهایي بېعزته کړي که د سکول استاد وړوکي ته غوسه وکړي څه وکړي د نو وایي دا خیر دا خو د ده مستقبل جوړوي نو موږ په دې وجه باندې چې دا وګورئ که نه چې موږ د مولا دا قدر کوو چې مولا له تر اوسه پورې په نکاح کې به خلکو 200 سل ورکړي که هغه به لږ زیاتې غوښتې ورته به یې ته مست وي دا ما خپله لیدي ته به مست وي یو کسبګر چې دی هغه 10,000 10,000 40,000 50,000 ته هم والي نو خیر دی دا وایي د ده حق دی نو موږ د دین کار ته دومره سپک ګورو چې مولا ته موږ اړو چې دا د دې معاشرې اړو فرد نه ګڼو موږ چې بس دا چې دی داسې دی که دله یې 100 ورکړی که 200 ورکړی ها تر اوسه پورې دا اوس لږه معاشره ښه شوه تر اوسه پورې به خو له خلکو زکاتونه ورکول یعنې دومره موږ دین ته سپک ګورو دا کچل به موږ په دې باندې شروع شوی دی چې موږ ګورو که دین نشته د قرآن تلاوت نشته داسې به ډېر کورونه وي چې هغې کې به سهار څوک لمونځ نه کوي نه کې به الله تعالی خپل برکات څنګه واچوي مننه د باچا صاحب د تفصیلي خبرو نه پس مونږ په دې نتیجه باندې رسو که زمونږ دا قوم نن سبا په پریشانو کې مبتلا دی نو د هغې ګڼې شمېر وجې دي په هغې کې یو وجه باچا صاحب لومبنی دا ووی چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا قرآن نه یې مخ واړو کیسه یې ختمه شوه خرابه شوه برباد شو د نوم مسلمان پاتې شو دویمه وجه دا ده چې هغه ساینس لږ مشکلات پیدا کړي دي چې موبایل یې زما هر وړوکي سره په لاس باندې دی نو مونږ یو ریکویسټ کوو د دې ځای نه د جی پی ایس نمبر 1 میاں ډیری نه چې برای مهرباني دا موبایل چې دی نو دی مونږ استعمالولی شو د ښو کارونو دپاره تاسو په خپلو بچو باندې چې دی نو هم چیک ساتئ د باچا صاحب د وینا مطابق بعضې کورونه دا شانتې دي چې پکې د سره نوالې در ماښامه پورې چې دی نو د الله نوم نشي اخیستی دی نو تاسو مهرباني وکئ د خپلو پریشانو د سدباب کولو دپاره پیرارو ته د تګ نه مخکې چې دی نو تاسو مونځ او دس طرف ته رجوع کوئ د الله کتاب طرف ته رجوع کوئ نو انشاءالله ستاسو مشکلات به حل کړي مهرباني تھینک یو